السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو نو خول چې کومه حادثه موږ په لکي مروت چې سلی ده موږ د ټول له غیګینو سره په دې غم چې برابر شریک یو او د لکي مروت یو داسې انسان نسته چې په دې غم چې دی نن په هر کور چې غم ده په هر سړي باندې غم ده چې کوم زیاتی سلی ده ظلم سلی ده هغې چند خبرې چې کوم نن په ګنډي چوک باندې احتجاج و د لکي مروت عوام ته وایو چې اتوار پر ورځ ګنډي چوک باندې د هرې طبقې هر سړی د لکي مروت په خاوره چې آباد دی هغه د ګنډي چوک ته اتوار پر ورځ جان رسوي. کوم به فیصله کوي مشران به راځي خو افسوس دا ده چې دا مشرانو مخکې دا احتجاجونه کړي دي دا جرګې کړي دي خو تر اوس حل یې باسلی نه ده. بیا به دغسې چې دا ګنډي چوک ته به راځي هر سړی به اوس تقریرانو تیاری کوي او تقریران به کوي او عملي کار به نه کېږي. په دې چند خبرو باندې اهم خبرې مخته تر سره کوم. تر اوسه پورې لکي مروت د یوه ذمهدار کس د یوه د حکومتي کس د یوې د ادارې تر اوسه پورې چا هیڅ قسم بیان نه ده راغلی په دې وقوعو باندې. د لکي مروت چوره ذمهدار خلک دي مشران دي یو تر اوسه پورې په دې باندې داسې کلو یعنی کلیر کټ یو بیان تر اوسه پورې هیچا ونه کړ نه ادارې وکړه بلکې ما بله وجې پوسټ کړی و چې کله ګرفتار سوي وله چې ما ادارې تر اوسه پورې په دې باندې کوم اعتماد چې وانخیسته چې دا کسان برخلاصوو یا نه. نورو خو موږ سره هر قسم د خلک ظلم زیاتی کوي موږ په لکي مروت په عوام باندې نو چې ما تحفظ نه وي نو تحفظ په وجه باندې هلته د یوې ادارې په دې باندې خبره نه وکړه نه په دې باندې چې موقف پیش کړه. او اوس چې کومه دا حادثه سلې ده یو ذمهدار کس په دې باندې چې داسې بیان نه ده راغلی لکي مروت په حوالې سره. زه ډېرې خبرې خو نه خو صرف دا یو پیغام لکي مروت خلکو ته ورکوو چې اتوار پر ورځ ګنډي چوک ته چې کوم احتجاج غوښتی ده په ګڼ تعداد باندې ټول لکي مروت خلکو ته رایسو. دومه خبره چې کوم نن اوس ویډیو د ولی اولادو نه وغیره د کسانو نه چې کومې ریکارډ سلی وي هغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې دا خلکو ته کوم مجاز جوړیږي د موږ لکي مروت ذمهوار میډیا کسانو ویډیوګانې لګولې دي. ولې لګولې دي؟ په توپک په زور باندې خو چې کوم بیان دونه اخیستلی سلی ده حق خو دا جوړېده که نه چې بیا خلاص کړي وی بیا چې خلاص نه کړو او دا غسې وکړل نو بیا د ما لکي مروت خلکو ته دا کوم جواز جوړېږي چې دو هغه ویډیوګانې راخلي او اپلوډ کوي او چلوي یا د هغه کسانو هغه تصویران اپلوډ کول دا زیب ورکوي دی خلکو ته چې کوم نو اپلوډ کول پکار. زه دلته آخري پیغام ما دا د لکي مروت خلکو ته چې ما شورونه دا خبرې کړي دي او ما شورونه دا موقف و ما شورونه دا چور ویډیوګانو چې دا نارې کړي دي خبره مې کړې ده چې لکي مروت عوامه پرېږدو دا طالب او فوج خپل منچ سره پرېږدو چې څه کوي په دې منچ مه ورګډېږو. نن ما د پښتونخوا علاقې د بلوچستان نه ونچا تر خیبر پښتونخوا پورې په هرې ضلع چې دا ناره کېږي چې دې پسې فوج ده د ټولې پښتونخوا هرې ضلع چې د ټول یې پښتنو اواز دا ده چې دا فوج کوي په دا فوج سره ملوث ده. نو خلکو ته زه وایم چې بیا فوج ملوث ته بیا پرېږده وکنه چې فوج د جنګ دا ته منچې ولې ورګډېږي. دو موقف خو دا ده دو دا وایي که نه چې دو دا وایي چې موږ جنګ فوج سره ده او موږ فوج وایي چې موږ طالب سره جنګ ده تاسو په منځ کې مه ګډېږو. دواړو موقف دا ده نو دواړو موقف چې د عوام ته موږ حق جوړېږي چې موږ ورګډ سو. دومه خبره دا ده چې طالب وایي د ویډیوګانو چې ویلي دي ویډیوګانو چې وایي او د بیانونه چې په خلکو باندې کوي او دا مایلس کوي
چې عوامه ته په منچ مرګ ډېره نو عوام چې تا ته په منچ ګډ سي د منچ ګډولو شروعات ته کوې څرنګه یې کوې طالبه چې ته یو کور ته ورسې په زور باندې مړۍ ونه وخورې په زور باندې ته وتیا چې مړۍ به راکړه تا دلته ملوث که عوام کنه چې ته دلته نه ملوث کوې بیا به د فوج دې کور ته نه راځي دې کس نه به پته نه کوي چې ته دا سهولتکاري ولې کوې ته دا مړۍ ولې ورکوې اول ورځې راسې فوج په کیسو چې به چند خلک عوام راغلي چې یاره چې دا ظلم ده زیاتای ده خو ته دې چې ملوث تا عوام په چې ملوث کړي دي چې ته عوام نه مړۍ غواړې عوام نه په زور باندې تا نه عوام ډارېږي ته مړۍ ونه غواړې بیا هغه راشي بیا فوج تنګوي ته نه ملوث کوي فوج او خبرې په میډیا باندې یو بل نه ریکارډ کړه ما ته وایې بل ته وایې چې موږ باندې مرګ ډېرو نو بیا موږ باندې دې په صورت باندې ولې تاسې ګډو چې بیا مو تاسو نه خلاصون نسته ا دونه مو خلاصون نسته د عوام لاړ شي کوم پله نن زه خبرې ډېرې دي خو اوس کلیر کړ دا به موږ دې بدله بېشکه لس به مړه کړو شل به مړه کړو او هر څه به وکړو خو دې درې کسانو نن کور ته ورسئ د دو بچیانو نه د دو یتیمانو نه د دو کور والو نه قسم په خدای چې په لس نه په شل کسه باندې د دې کور محرومي ختم کې او لاړې چې شپاره ګوره مروت کینال ګیس رالټي ظلم زیاتای همیشه مو نارې کړي دي چې ګیس نه راکو خپل معدنیاتو چې حق نه راکو مروت کینال چې نن تا ما ته راکړی وی نو دا خلک په ولې تل مروت کینال باندې که دا مروت کینال چې تا ما ته اوبر چالو کړی وی نو دا خلکو به تحریک ولې جوړاو دا خلک به ولې رچیږېدل دا خلکو به ولې بغاوت کاو ولې بیا چغې نارې کولې خو افسوس ته زه دلته وایم چې ما علما کرام په دې باندې غلي دي ما د لکي مروت ټول علما حق خبره نه کوي ما ته بیا دلته خلک قسمه قسم خبرې کوي ما هیڅ قسم چا سره ذاتیات نسته خو زه وایم چې علما ته پکار ده چې نوره غلی نه چیني سپینې خبرې وکړو حق ته حق ووایو دا کوم ته واضح کړو چې کومې یو په حق ده کوم پلو لاړ سو کومې یوې ته ملا وتړو خو افسوس ته اخري چې بیان دا ده چې موږ چې کوم د خلکو په منځ کې د دوو په منځ کې ورګډسلي یو دا موږ غټ تاوان ده او دې تاوان او چې دغسې مو وي ګوره فوج ده که نه تنخواګانې غلي یوه اداره ده چې مخ یې نه ویني فورس ته حکومت تنخوا ورکوي دغه پر یې ورکوي چې مخ یې نه ویني نو عوامه ته ما مخ تا ما یې څرنګه مخه لیدای سو چې ریاست یې مخه نه ویني تا مې مخه لیدای سو تاسو نه زه پته کوم چې دومره هتیار به وجود چې ایغه سره ایغه مخه نه ویني تا ما وامه څه شی تا ما ولې په منځ ورګډېږو الله ته وګورئ دا منځ دا موږ د دواړو جنګ چې ګډېدل بلکل په کار نه ده نه د دې کمیټیو نه د دې مشرانو نه د دې جرګو نه د فوج نه د طالب دې منځ بلکل ما ورګډېږو خپل دې کوي چې سره کوي پرېږدو دا مشران پرېږدو دا جرګې پرېږدو دا پټکول چې دا کوم موږ ټول وایو چې دا ورسره ملوث دي ټول نارې کوو که نه بیا ولې سپورټ کوو دا جرګې دا مشران چې ورسره ملوث دي خو بیا پرېږدو که نه مشران پرېږدو جرګې پرېږدو دا فوج پرېږدو دا طالب پرېږدو دا منچ سره پرېږدو چې څه کوي سره کوي دي چې ریاست دومره د توپک او د اصلي باوجود دی مخه نه ویني نو زه چېرته مخه وینم ما ته کوم ضرورت ته چې زه ورګډ سم چې ما نن دا ښکلي ځوانان دا کور نن په ویران سلل خو افسوس ته چې دې اصل وجه دا ده چې موږ د علما تر اوسه پورې حق مجلس کړی نه ده که چیرې حق مجلس یې کړی وی موږ ته حقه لار رښولې وی چې کوم پله لاړ سو اخر کومه یوه وکړو
ټول پښتنو چوره پښتانه مړسله چوره تکړه تکړه خلک رنه لاړل زړور بهادر دا خلک یې رنه مړه کړه موږ بیا سترګې نه غړېږي بیا موږ دماغ نه په خلاصېږي چې موږ کومه یوه لار اختیار کړو او آی روز به موږ بس احتجاج کوو بیا به هیڅ نه وي په احتجاجو چې به یې موږ خالي خبرې او موږ مشران به دې ته بس خوښېږي چې تقریران به کوو په خدای مې دې قسم یې لکې مروت خلکه که یو مشر په خپه که یو د پګړۍ سړی په خپه خو زه صرف دومره وایم چې نقصان که صرف دا مشر ووایي که نه چې دا د نن دې سړي نقصان ده ما ته نقصان نسته په خدای مې دې قسم چې یو نه یو پاته یو ته خیر نسته یو هر سړی خپل نمبر انتظار کوو که دا چوک وایي غلط فهمي چې پاته سي چې ما ته به خیري تا ته خیر نسته سپینه خبره مشري پټکي دی دا جرګې مشر سپینه خبره وکړه قوم ته سپینې لارې باندې روان کا چې آیا زه به شکه دا دریو خبرو چې غلط یم چې ما وکړې چې فوج او طالب من چې مه ورګډېږو زه به کیدای شي غلط یم خو آیا وامه کومه یوه لار اختیار کړو کومه دا عوام خو بالکل په دې خبرو باندې دې مشرانو ته پکار ده که نه چې موږ ته دا منځ دا موږ ته واضح کړي چې موږ په کومه یوې لاړ شو چې په کومه یوې جو دواړو لوري ته موږ ته نقصان ده نو چې دواړو لوري ته نقصان دا موږ ته دغسې رسېږي نو موږ په کومه یوې جو افسوس کوو د وایکینو سره شروع دین سره ولاړو حق چې برابر شریکو هر قسم قرباني ته مرګ او ژوند د الله په لاس چې ده مړی شو به یوه ورځ ده څوک به ووایي که نه چې زه به واړو مړ دلته پاته کېږم دا درواغ دی خو چې په نره په غیرت باندې په پښتو باندې او په تکړهتوب باندې مړ سي هغه مرګ له ټولو نه بهتر ده او دغسې خبرې ګوره ما سره به خلکو اختلاف وي خو حق خبره به کوو چې ګوره دې مشرانو تر اوسه پورې موږ پاره هیڅ نه وکړل دې جرګو والو موږ پاره تر اوسه پورې هیڅ نه وکړل په دې چوره اور بل د علاقې چې او مخته کوم حالات موږ خراب روان دي او بدتر دي دې په حوالې سره هیڅ موږ ته لای عمل جوړ نه که نو صرف دومره وایو چې مشرانو نه توقع مه ساتو چې موږ ته به اوس توره ووایي خو زه وایم چې بحثیت زه وایم چې خپل دې دوو نه کناره کشي وکړئ خپل دې کوي چې څه سره کوي الله پاک دې کور والو ته صبر ورکړي موږ که ډېرې دواګانې وکړو موږ که ډېرې تسلي وکړو موږ که ډېر ووایو چې الله پاک دې خو دې خلکو په کور چې نن کوم قیامت جوړ ده اور بل ده هغه سړي ته پته لګي چې په چا په کور باندې راشي الله پاک دې ښکلي جنتونه ورکړي مننه جي شکریه